چاہت کا عنوان پیر عثمان حنفی، رہبر ہے ذیشان پیر عثمان حنفی۔ چاہت کا عنوان پیر عثمان حنفی۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑا کر، پڑھنے کو اگر کچھ نہ ملے تو، پڑھنے کو اگر کچھ نہ ملے تو، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اقبال آ جائے گا تجھے جینے کا قرینہ، اقبال آ جائے گا تجھے جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، زما انتہائی واجب الاحترام عزیز مرگرو، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا شیخ مصلح الدین صاحب دامت فیوزہم العالیہ، قاری نجم صاحب، قاری حسنین صاحب، اور معاصر خواہ کے ناست رفیق مکرم شاہ سوار صاحب، اور امدغه سے سونا مرگری راغلی دی زاغیو ټولو شکریہ ادا کوم چې تاسو مونږ راوغوښتو یو ښایسته تقریب کې د خبرو کولو مونږ له موقع نصیب کو، تاسو موقع راکو، الله دې تاسو ټولو له جزای خیر نصیب کی۔ زما ورونو مرګرو، نن زمونږ یو سوچ جوړ شوی دی چې دنیا نه هر څه کیږي، غټ خلقو نه هر څه کیږي، دنیا نه هر څه کیږي، غټ خلقو نه هر څه کیږي، کله دا سوچ مونږ نه دی کړی چې هر څه الله نه کیږي، کله دا سوچ مونږ نه دی کړی چې هر څه الله کوي۔ نن ماشاءالله داسې ښایسته تقریب انعقاد شوی دی، دا طلبه کرام ناست، دا علما ناست، زه تاسو د قسم خورم بس چې د طلبه کرامو دونه فضیلت دی چې زه بیانوم، شیوخ بیانوي، مشایخ بیانوي، صوفیا بیانوي، د دې فضیلت باندې خبرې کوي، د دې فضیلت باندې خبرې نه ختمیږي، د دې دونه فضیلت دی۔ دیو چې کله کور نه وځي فرشتې د دې خپل لاندې وزرې خوري، میان ورته دعاګانې کوي، چرند پرند ورته دعا کوي۔ نن په دې علاقه باندې کم رحمتونه وریږي لګیا دي، کم رحمتونه نازلیږي لګیا دي۔ نن زمونږ سوچ څه دی چې زمونږ زوی وشي، مونږ سوچ څه کوو؟ اول فرصت کې زمونږ ښځې سره خاون اور ښځه لګیا وي، دی نه به ډاکټر جوړو، دی نه به پولیس جوړو، دی نه به دا جوړو، دا هم کله سوچ نه دی کړی چې دی نه به قاري جوړو، دی نه به حافظ جوړو۔ ولې؟ زمونږ زړه کې دنیا مینه ډېره شوې ده، زمونږ زړه کې دنیا مینه ډېره شوې ده۔ دنیا کې درې قسمه خلق پاتې کیږي، څو قسمه؟
درې قسمه خلک پاتې کېږي. ما ته بل ورځ یو ډېر لوی شیخ هغه سره ناستو شیخ الحدیث صاحب سره هغه ما ته دا خبره وکړو زما په زړه ولګېد. وایي زوی په دنیا کې درې قسمه خلک پاتې کېږي. یو اهل دماغ اردو کې را سره لګیا یو اهل معده اور یو اهل دل. زه په هغې خبره ونه رسېدم. ما ورته ویل دا اهل دل څه ته وایي اهل دماغ څه ته وایي اور اهل معده څه ته وایي. وایي اهل دماغ هغه خلک وي چې مطلب ټایم راشي مطلب وخت راشي تا نه به کار وباسي تا نه به کار علي او تا به پرېږدي. بیا چې به مطلب وخت راشي بیا به ستا ملګري شي. اهل معده یعنی خېټه دویم قسم ملګري خېټې پورې تعلق وي یعنی بس روټۍ خوري دننه روټۍ خوري او بیا دننه ځان وباسي. دریم اهل دل. څوک؟ اهل دل. نو اهل دل څوک دي؟ دا طلبه کرام دي دا صوفیا دي چې دا زړه نه مینه کوي او چاله چې لاس ورکي هغه جنت پورې رسوي. دغسې ده یا نه ده؟ جنت پورې رسوي. کم انسان تعلق چا سره وي څنګه خلکو سره وي هغې رنګ په هغه باندې راځي. راځي یا نه راځي؟ وګورئ پهله زمانه کې به رشتې کېدې الګ رشته به غوښته الګ چې رشتې به غوښتې نو جنۍ والا به څه ویلې د دې ملګرو تپوس وکړه څه وکړه د دې د ملګرو تپوس وکړه چې د دې ملګري څنګه دي آیا د دې صحبت ټیک دی نو بس دا الګ به ټیکي که د دې صحبت ټیک نه دی نو دا الګ ټیک نه دی. نو الله والا صحبت صحیح الله ته دې رسوي څه ته دې رسوي اوچت الله والا صحبت الله ته مونږ رسوي. وګورئ اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه ډېر ښایسته جمله به ویلې حکیم الامت وایي سبزی والا سره سبزی ملاویږي لوهار سره وسپنه ملاویږي زرګر سره سره ملاویږي الله والا سره الله ملاویږي الله والا سره الله ملاویږي. او قسم به خدای د دې یو نظر یو نظر انسان فرش نہ عرش پورے رسائی. وہی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کیا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. دادا سے خلق ہوئی دنیا سره د دې تعلق دنیا کې اوسېږي دنیا سره تعلق نه وي دنیا کې اوسېږي دنیا د دې خپو لاندې. یو ډېر لوی دانشور هغه خبره کوله اور دانشوري نه پس هغه ډېر لوی صوفي جوړ شو. هغه خپل مکالمه کې وایي دنیا کے پیچھے جتنا بھاگو گے دنیا تم سے بھاگے گی اور اگر دنیا سے تم بھاگو گے دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی. عمدغه سیدا الله والا چې کم دی هغه دنیا نه شاکړي دنیا دیو پسې منډې وخی او چې موږ دنیا پسې منډې وخو دنیا موږ نه منډې وخی. دا دستور خبره ده حقیقي خبره درته کوم. نن سبا تاسو وګورئ څونه لوی نه لوی خلک وي لوی نه لوی سړی وي هر قسمه خلک وي 1 روپۍ وګټي شپې سوچ کوي چې 2 روپۍ وګټم 2 روپۍ وګټي شپې سوچ کوي 3 روپۍ وګټم. حالانکه کله موږ دا سوچ نه دی کړی نن ما 2 رکعات نفل کړي سبا زه 4 رکعات وکم نن مې 4 کړي دي سبا 8 وکم نن مې یو سپاره قرآن ویلې سبا 2 سپارې ویم. دا سوچ نشته. دا زړه چې دی که نه ډېر عجیبه شیز دی. دا چې کم طرف ته راښکاږي هلته ځي. مونږ ته پکار دي چې مونږ علماو سره رجوع کړو د دې علما نه ونیسو. قسم په خدای دا علماء کرام چې دي دا طلبه عظام چې دي دا مشایخ عظام چې دي دا صوفیاء کرام چې دي د دې د وجې دنیا بچ نور د هیڅ وجې دنیا نه دی بچ د دې د وجې دنیا بچ. دنیا کې چې وګوري خلک اکثر خلک یو خبره کوي
وی فلاں کس را سره دوکو کو فلاں کس را سره دوکو کو هغه وجه صحیح چې مونږ هر څه دنیا ته ویلي اور دنیا کار دی دوکه ورکول نور څه کار خو نشته دوکه ورکول هغه کار دی الله والا صحبت چې څونه اپناو کو دا زمونږ لپاره فایده ده اور مونږ لپاره نجات ذریعہ یو شیز دی الله والا صحبت چې کم کس الله والا سره ناس دی یقین وکړي هغه ډېر زیات چمکاو شوی دی ډېر زیات نن مونږ خپل سوچ وکړو د دې مجلس کې څونه خلک بناس داسې کسان بناس د 60 سال عمر وي داسې کسان بناس د هغې 80 کاله عمر وي داسې کسان بناس د هغې 50 وي 80 وي دیونه تاسو تپوس وکئ دا ژوند څنګه تیر شو دی به داسې پرونی ورځ همدغسې دی نه ده پرونی ورځ به ښکاري مونږ نه تپوس وکئ زمونږ څونه عمر دی مونږ به څه پرون ورځ و زمونږ بچپن زمونږ پرون ورځ و بچپن همدغسې دا ژوند تیریږي لګیا دی دا ختمیږي لګیا دی مونږ ته پکار دی مونږ ژوند کې څه وکړو خلک دا وایي چې زما کردار یاد شي خلک دا وایي زما دونه مال وي چې زما بچو ته پاتې شي ما سره دونه مال وي زما اولاد وخوري لیکن کله دا سوچ نه دی کړی چې زه مړ شم او زه جنت ته لاړ شم زه مړ شم رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت حاصل کړم دا کله مونږ سوچ نه دی کړی ولې زړه غافله دی د زړه به څنګه آبادېږي به دا مدارسو کې جوړاوېدو سره به آبادېږي به دا علماو سره په کېناستو سره به آبادېږي به خانقاهونو طرف ته رجوع کولو سره به آبادېږي به هسې به نه آبادېږي به د زړه چې څښا شي که نه قسم به خدای دا دین خبره بد لګي زه تاسو ته آخري خبر کوم خبره ختموم زموږ مخکې هم پروګرامونه دي پرون هم موږ 15 جلسې کړي نن بیا شپږ جلسې دي یو خبره کوم نن زموږ په ذهن باندې ولې بوج وي یا نه وي اکثر زړه خفوي ماله ډېر خلک راځي زه خانقاه کې ناست یم ماله دنیا خلک راځي یا په ټلیفون راته یو خبره ماته کوي ما 99.99% کې یو خبره اورېدلې دی हमारा दिल खफा है چې ماله امریکې نه ټلیفون راغلی دی یو خبره راغلی دی میرا دل خفا ہے ماله پاکستان کې یو کونے نه ټلیفون راغلی دی میرا دل خفا ہے میرے ذہن پر بوجھ ہے زما په ذهن باندې بوج دی زما زړه خفه دی ما اکثر یو سوچ کولو ناستم د زړه ولې خفه دی د دې څه وجوهات دي ولې خفه دی آخر دا غافله شوی الله یاد نه غافله شوی دی دا ځکه خفه دی دا ځکه پریشانه دی اوس خوشحاله وخت راشي واده وخت راشي مونږ نه الله هیر وي یا نه وي صحیح ویم غلط ویم صحیح ویم غلط ویم مونږ نه الله هیر وي چې غم وخت راشي څه کوو سینه باندې لاسونه و یا الله تا زه لیدلی وم زما کور کې د مړی وګو زما کور کې د غم راوستو زما کور کې د پریشانی راوستو بیا الله نه ګیلې کوو یا نه کوو او خوشحاله وخت کې الله هیر وي واده وخت راشي د زوی واده یا د رور واده یا د جنې واده څه کوو مولا صاحب له راشو مولانا صاحب دعا وکړي چې وسایلو تنظیم وشي څه وشي د وسایلو تنظیم وشي چې د زوی واده وکم د لور واده وکم کله چې هغه ورته دعا وکړي وظیفه ورته وښیي وسایلو تنظیم هم ورته وشي هر څه ورته وشي چې لاړ شي هغه په خرافاتو پیسې ولګوي ډنګ ډنګ باندې ولګوي په نور شیانو باندې ولګوي او چې بیا واده نه پس کور نه جوړیږي بیا مولانا صاحب له خوشي نو مولانا صاحب ورته ما درته ویلي نو چې خرافات مه کوه ما درته ویلي نو چې ډنګ ډنګ مه کوه لیکن بیا هم زموږ کنسپټ څه جوړ شوی دی چې خلک به څه وایي همدغسې دی نه ده خپل هر څه کوو وایي خلک به څه وایي قسم به خدای داسې طلبه کرامو ته ګورو داسې علما ته ګورو زړه خوشحالېږي الحمدلله بل شیخ ادریس صاحب ما ته یو خبره وکړو وایي زویه مایلجي وایي په دې شکر وباسم چې علماو منځ کې ناست یم په دې شکر وباسم چې طلبه کرامو منځ کې ناست یم په دې شکر وباسم او څونه چې شکر وباسم دا کم دی ولې علماو سره به مې حشر کېږي طلبه کرامو سره به مې حشر کېږي طلبه کرامو سره به مې حشر کېږي وګورئ وایي کم انسان چې څوک خوښوي قیامت په ورځ به هغې سره هغې حشر به کېږي همدغسې دغه نه ده
څوک چې خوښوي څوک چې د هغې ټایټل وي د چا فین وي قیامت پر ورځ به هغې سره به پاسېږي اور یو کس چې عالم سره مینه کوي طالب سره مینه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه کوي صحابه کرامو سره مینه کوي نو قیامت پر ورځ به دیو سره پاسېږي به هم د دیو سره به د دیو نجات ذریعه به هم دی دا علما به نن وګورئ دا څونه پسمانده علاقه ده زه دلته پهله ځل رالم ستاسو دې علاقې ته زه پهله ځل رالم تاسو علما کرامو نه تپوس وکئ زه پرون یو ډېر لوی قاري سره ناست وم زما ټي وي کې هغه انټرویو هغې نه پس نو ما هغې نه تپوس وکړو ما ویل ستاسو څونه تنخوا ده مدرسه کې نو ما ته وایي زمونږ بس ګزاره کېږي مل بیا هم څونه به وي ما مې فس کړی دی ما هم قرآن ویلی دی نو بیا تپوس وکړو مل څونه تنخوا به وي 4000 روپۍ داسې وه که نه 4000 روپۍ ویلي نو ما ته تپوس وکړو دا 4000 روپۍ باندې ګزاره څنګه کېږي مل واده دې کړی دی و یا کړی مې دی مل ښځه شته و یا شته مل بچي شته و یا شته مل ګزاره څنګه کېږي وایي الله پوره کوي نو مونږ ته پکار دي که نه کم چې ناست دي دیو ته پکار دي چې علما کرامو سره تعاون وکړو دا اوس مسجد جوړېږي لګیا دی پکار دا دی چې مونږ دې کې څنګه بنیاد ایښوستی و مونږ داسې کارونه کړي وو چې دا مسجد جوړ شوی و اور ډېر زیات ښایسته جوړول پکار دی جومات یو کس ویلې ما ته وایي جومات ښایسته نه دی جوړل پکار ما ویل ولې ښایسته نه جوړ کور به ښایسته جوړوي الله کور به ښایسته نه جوړوي صحیح نو مونږ ته پکار دي چې مدارسو سره تعاون وکړو مساجدو سره تعاون وکړو الله والا صحبت اختیار کړو نو کم ماشومانو چې قرآنونه ختم کړي دي زه هغې والدینو ته او هغې ته مبارکباد پیش کوم الله دې تاسو نه راضي شي څه چې مې وویلې په هغې باندې مال هم تاسو نه الله عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین